السلام علیکم. دا سوال راغلی دی چې موږ ولې بیماریږو او آیا قدرت چې دی موږ بیمار ساتل غواړي؟ ګوره د دې دریو حصو کې به زه تاسو ته جواب درکوم. اول حصہ خو دا دی چې یو خو هغه بیماریانې دي چې د انسان د جسم سره تړلي دي او هغه د عمر سره راځي. ټیک شو، یو 70-75 سال عمر ته نارملی تیروي او هغې نه پس چې کومې بیماریانې راځي او د انسان اعضا چې کوم دي کار پرېږدي او بیا انسان بلې زندگی ته منتقل شي. داسې بیماری خو دی خو مطلب شو هغه نشي کېدی هر انسان به بلې دنیا ته منتقل کیږي. یو هغه بیماریانې دي چې کوم زموږ د خپلې کوتاهیانو د وجې نه دي. مثال په طور موږ ځان سره خیال نه ساتو، غذا مو ټیک نه وي او لایف سټایل یعنی کې زموږ د رهن سهن هغه عادتونه چې دي ټیک نه وي، ورزشونه نه کوو، نو مطلب د شوګر، بلډ پریشر، د ګردې کاڼي، دا سیزونه چې دي دا زموږ د کوتاهیانو د وجې نه راځي. دې کې داسې نه دی چې دا د قدرت طرف نه موږ باندې راځي. قدرت خو ډېر رحیم ذات دی او هغه غواړي چې موږ صحتمند یو. او دریم هغه چیزونه دي چې هغه د ملک سیستم سره تړلي دي. مثال په طور فوډز چې کوم دي، څومره فوډز اوس دا ډبي بند جوسونه یا کوم چې هغه فاسټ فوډز دي د کې پریزرویټیوز استعمالیږي چې کوم دا مطلب شو چې خرابولو نه بچ کوي. نو هغه چې کوم پریزرویټیوز دي دومره سخت وي چې هغه د جسم دفاعي نظام هم خرابوي. نو دا درې سیزونه دي. نو دا درې سیزونو کې یو شی باندې خو زموږ اختیار نشته، خو دا دوو سیزونو باندې موږ که دې حوالې سره شعور او آګاهي پیلاو کړو او مطلب شو چې خپل لایف سټایل ټیک کړو او خپل ملکی نظام حوالې سره شعور پیلاو کړو او مطلب شو چې هغو ته هم موږ دا ترغیب ورکړو، نو موږ خپل ځان د ډېرو بیماریانو نه بشمول د ګردو کاڼو نه بچت کولی شو.